الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. محترم مسلمانان ورونو نن په دې کورنۍ کې د اوټونو وخت راغلی دی، د الیکشن وخت راغلی دی، نو دا پیژندل ضروری دی چې د اوټ شریعت کې څه حیثیت. نن سبا زموږ ملک او بلکې ډېرو نورو ملکونو کې د حکمرانی انتخاب د عوام او د هغه ملک د اوسیدونکو خلکو د اوټو په شکل کې اظهار رای سره کیږي. دیو جنا د اوټ د شرعي حیثیت معلومول ضروری دی. څو شریعت کې څه حیثیت لري او دا اوټ به ورکوي چاته، کوم سړی د اوټ زیات حقدار دی چې هغه ته اوټ ورکړلی شي. نو دی متعلق علماء لیکلي دي. مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان معرف القرآن کې جلد 3 صفحه 72 باندې ولا تکتموا الشهاده د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې دا اوټ درې حیثیتونه لري. همدغه خبره مفتی شفیع صاحب په جواهر الفقه کې لیکلي دي. جواهر الفقه کې همدا لیکلي دي چې اوټ دا څه دی، درې حیثیتونه لري. جلد 5 کې صفحه 535 کې مفتی شفیع صاحب جواهر الفقه کې دا خبره لیکلي دي. یو حیثیت د اوټ هغه د شهادت ته، او همدغه خبره مفتی عبدالشکور ترمذی رحمت الله علیه په حیات ترمذی یو کتاب دی هغه کې لیکلي دي چې اوټ حیثیت د شهادت لري. یعنی د اوټ یو حیثیت د گواهی دی. ته دا گواهی ورکوي چې د پلانکې سړی چې چاته ته اوټ ورکوي د هغه متعلق ته دا گواهی ورکوي چې د پلانکې سړی زما په نظر کې دا ښه دی او نیک انسان دی، دیانتداره دی، امانتداره دی. نو دا ته گواهی ورکړله، کچری دا سړی غلط و، د اوټ حقدار نه و او دا گواهی دی بیا غلطه دی، په دې باندې بیا سړی ګناهګاریږي. نو غلطه گواهی به هم نه ورکوي او گواهی به پټوي منه او په گواهی باندې پیسې به هم نه اخلي. نو دغه شانې اوټ هم دی، اوټ باندې پیسې خستل هم حرام دی. بل حیثیت د اوټ هغه د سفارش دی. څه ته حکومت یعنی دی هغه ته ته سفارش کوي چې دا سړی د اوټ حقدار دی، چې دا د مون نمایندګي کوي، د دې حقدار دی دغه سړی چې ته چاته اوټ ورکوي. نو که دا سفارش د تا ښه او هغه چا متعلق ته سفارش کړی دی، هغه نیک عملونه کوي، وروسته د دغه نه بعد نو د هغه والا ثواب هم تا ته میلویږي، هغه کې به ثواب کې ته ورسره شریک وي. او که بیا شرع دغه سړی د شرعي لحاظ سره ټیک نه و، امانتداره، دیانتداره، تقواداره، دغه صفتونه ورکې نه او ورته ورکړه، نو دا ته بعد سفارش وکړه، نو دا بیا د هغه والا څومره ګناهونه کوي د هغه سزا به ته په عملنامې کې هم لیکلی کېږي. نو اوټ لکه څرنګې یو دیندار امانتدار سړي ته ورکول، تقواداره سړي ته ورکول ثواب عظیم دی. همدغه شانتې بددیانته سړي ته او فاسق سړي ته اوټ ورکول دا څه دی، بیا لویه عظیمه ګناه دی. همدغه خبره فتوای حقانیه هم رالیکلې دی او ډېرو علماو همدغه خبره رالیکلې دی چې اوټ څه دی، چې غلط ته ورکړه دا بعد سفارش هم دی او بعد وکالت هم دی او بعد شهادت هم دی. او د اوټ دریم حیثیت چې کومه دی هغه په مشترکه حقوقو کې د وکالت دی. نو اوټ شریعت کې دا حیثیتونه لري. دیو جنا داسې نماینده به ګورئ چې هغه دینداره وي، امانتداره وي او تقواداره وي، د تقوا صفت سره متصف وي. قومیت ته به نه ګورئ، بلکې دې کې ودې ته ګورئ چې دا کوم سړی د اسلام او د دین په لیول سره او د خلکو د خدمت په لیول سره کوم یو سړی ښه دی، هغه ته د اوټ ورکړلی شي. دا به ډېره ښه وي او شریعت موږ ته دا حکم راکوي چې داسې سړي ته اوټ ورکړو چې هغه د دیانتداره وي، امانتداره وي، تقواداره وي او د مخلوق خدمت کوي. نو هغه سړي ته چې کوم د مخلوق خدمت کوي هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم ویلي دي خیر الناس من ینفع الناس، بهترین سړی هغه دی چې هغه د خلکو ته پیدا ورسوي. نو هر یو سړي ته دا پکار دی چې هغه د خلکو د خدمت سوچ ذهن کې ولري، چې هغه دا سوچ وکړي چې یاره زه خلکو ته خدمت ورسوم، د خلکو خدمت وکړم، دا سوچ ونه کړي چې یاره د ما د جیب ډک شي. دیو جنا پکار دا دی چې دا څومره دغه ودرېږي اوټونو ته، دوی ته دا پکار دی چې دوی په زړه کې د مخلوق د خدمت جذبه وساتي او ورسره ځان کې دیانت، امانت، صفات راولي. الله رب العزت موږ ته تاسو ته په دې خبره باندې عمل کولو توفیق